इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तारिक जमील साहब जो हैं इंतकाल कर गए हैं। तारिक जमील साहब अल्लाह मशहूर मुफक्कर आल इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब د هارت اٹیک د وجنا وفات شو. آیا دا خبره رښتیا دی کو درو؟ راځي عزت مندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. په سوشل میډیا فیسبوک یوټیوب باندې ډیر زیات دا خبر چلیږي چې مولانا طارق جمیل صاحب د هارت اٹیک نه وفات شوی دی. عزت مندو دا خبره دروغ دی، دا پیک نیوز چلیږي. دا بل طارق جمیل خغا وفات شوی دی او خلکو ته دا مولانا طارق جمیل جوړ کړی دی، کم چې په سوشل میډیا یوټیوب فیسبوک باندې ډیر مشهور دی. اصلي طارق جمیل صاحب نه دی وفات شوی، دا بل طارق جمیلو چې هغه وفات شوی دی. د دې ویډیو نه بعد طارق جمیل صاحب بیان هم ورکړی دی چې عزتمندو پیک نیوز مه خوروئ، دروغ مه وایئ، روژه ده ستاسو ګناه کیږي، ګناه درته میلاویږي. زه صحیح سلامت یم، روغ رمټ یم او تاسو زه مړ کړی یم. د خدای خاطر وکړئ، دا دروغ او پیک نیوز مه چلوئ. ما ته په واتساپ باندې ډېر زیات رنګونه را روان دي. څوک وایي طارق جمیل صاحب څنګه یو؟ دا خو په نیوز باندې تاسو مونږه وکتلی چې ستاسو وفات شوی دی. بعضې وایي چې هارت اټیک ورته شوی دی او بعضې خلک وایي چې اکسیډنټ یې کړی دی، هغه وفات شوی دی. طارق جمیل صاحب ورته جواب کې وویل چې تاسو راشئ، زما ځای ته راشئ. دا دروغ دی، دا پیک نیوز چلیږي. دا نیوز چې چا خبر کړی دی دا کس گرفتارول غواړي، ځکه چې دا دروغ وي او هسې زمونږه بدنامي کوي. دا بل طارق جمیل صاحب چې هغه وفات شوی دی، اصل کې زه نه وم. دوستانو، دا وه زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زمونږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.